د دې حدیث په تشریح کې یو واقعه مختصری لیکلې وی مظفرګړ کې یو ورونه یو د قران شریف حافظ او عالم او بل داسې کاروباري او امیر د خښتو بټه خلکو به د قاری صاحب عزت کو د عزت په نظر به وته کته تخفی تحائف په مل راول جرکو مرکو کې به مشرو دته بالو چا غیا نه چولا چا ټانټي مانټي ورته نه چولې دی به غوسه چې ولې خدای ضرور د ما کشر دی خلک د دې عزت کې یو ماته سو پاسین نه دی راغ خلک به ته پاسې دی محلي امام دته د قتل منسوبه تیار د رمضان میاشت و ختم شروع کړو بیګاله اخیری شپه د قاری صاحب ټول خلک په انتظار دي چې بیګاله ختم دی او دی رور دروازه وتی راځه زه بټه ته اور ورته کوم قولې ته اور ورته کوم بټه ته دعا وکړه چې الله پکې برکت واچي اور مخکې نه ورته خو د قتل انتظامي برابر کړ یو ځای کې ودرې دل ته دعا وکړه الته غلبي دا قولې چولو غزه څنګه چې د دعا کوله قاری صاحب سترګې پټې کړې دعا کوي بس معمولی ساسي اثر اخوا کو دي کې ور کلاندې ورته وځو سره بلکې بس ما خام ما سلطان شو خلق په انتظار دي قاری صاحب رانغی یو ته پوس کې قاری صاحب نشته خیر ګټه په انتظار کو بس مختصر تراویح کې سبب ختم سبب بیا قاری صاحب نشته مقتدیان راغون شي چې اس کور کې درک نه لګي کور والا مې تم پته نشته یو کس پکې مقتدیانو کې ضرور پرون لس بجې روان کړو پټه ته بوتلو ادرس بیا چا پر نظر هغه مقتدیان پرور داو پولیس والا له چل ورزي ګرفتار کې خيو وساوت یو ما سوزول دي کوم ځای کې رسول موږ ته ځو خای موږ دا مقاوسه راغی وس وی دي ده کې ته سر پورته کو قاری صاحب تلاوت کې او غیر شابه ته ورغلي حافظ یو پولیس والا لاس ورته ور ورته راوېس وی دی اور کې نن درې ورځې څنګه داسې محبوس پاتې جامع دې بالکل روغې دي ورته وی چې کله دې رور مال دي کرا کوزي لاندې ورزول بس ویما سورې قرآن شریف د ابتدا نه سورې فاتحه نه شروع وی قسم دې نن درې ورځې درې ځله ما قرآن شریف په دې اور کې خلاص ختم الحمدلله والناس پوری او الله ذوالجلال په دې اور کې زما د افطار او د سره تنظیم الله ذوالجلال مال په دې اور کې کړی دي ما رو جمع ته کړی په دې اور کې الله پښمنی مال را لګلې په دې اور کې ویتا دا اور ګرموالي اس قسم حرارت ما په کې بلکې یعنی به اور مې حرارت مې محسوس کړی دي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لو جعل القرآن فی هاب ثم القي في النار محترا کما سینه کې چې قرآن شریف محفوظ شي د انسان بالله په جهنم باندې پکار دا چې من خپل بچي جماعتونو او مدرسو سره وابسته کو قسم دې